أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. سورة الأنبياء 48 نمبر آيات. پدې 48 نمبر آیت کې د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام ذکر دی او دا غوي سره چې کوم کتاب نازل شي او د هغه بیان دی. د دې واقعاتو ذکر کولو د موسی علیہ السلام د هارون علیہ السلام د هغه د کتاب ذکر کولو مقصد دا دی چې د قران نزول سنوي خبره نه را د مکه نه هم دغه شاند کې پیغمبران راغلي دي کتابونه نازل شوي دي. او دویم د مضمون ته اشاره ده چې د قران تصدیق په تورات او انجیل کې په خپل معنی موجود اته کې ردی پېشنګوي وا چې د یو کتاب ورسته نازلېږي د نبی علیہ السلام پېشنګوي په کې هم موجود او دریم ترغیب د دې خبرې ده چې کوم ذات موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام له پیغمبري ورکړي او کتاب ورته نازل کړي دغه شان دغه همغه ذات نبی علیہ السلام له پیغمبري ورکړي ده او کتاب ورته ورکړي ده. دغه مسلو د وضاحت لپاره الله تعالی د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام د حوالې د کتاب ذکر وکړ. الله تعالی ولقد آتینا یقینا ورکړو موسی علیہ السلام ته او هارون علیہ السلام ته الفرقان فرق راوستل کې کتاب چې حق او باطل به بیرې د جدا کېدل والضیاء چې دغه رڼا او ذکر للمتقین او دغه نصیحت او د پاره د پرهیزګارانو. ذکر للمتقین دا جمله متقین ټکي اوسه ذکر شو چې د آسماني کتابونو نه هغه کس پیدا غسته شي چې د الله تعالی یې پزده کی هغه دغه کتاب زده کوي او عمل کوي او کوم زده کې چې د الله تعالی یې نه د کتاب زده کوي نه په عمل کوي نو عام دغه نصیحت دار چې د پاره د لیکن فائدہ دی هغه خلک اخلي چې کم د الله نه یری هغه خلک ته نشه غستره چې کم خلک د الله نه یری. د ذکر کې د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام د پیغمبرۍ ذکر دی او ورسره د تورات ذکر دی او هغه کې د تورات دوه صفاتونه ذکر کړي دي درې صفاتونه الفرقان ضیاء او دغه شان ذکرن د صفاتونه دي. تورات فرقان یعنی فرق راوستل کې کتاب دی په دې معنا سره چې په دې سره حق او باطل بیلېږي او پیژندل کېږي. دغه شان وضیاء دا رڼا ده پس دې سره د الله تعالی احکام او د الله تعالی نظام اصول معلومیږي نو ګویا چې دا رڼا شو هم په دغه سره خلکو ته نصیحت هم کېږي چې کوم خلک الله تعالی رضا حاصلول غواړي تورات کې د هغې دپاره سبقونه موجود دي د هغې دپاره نصیحت هم شو. دا اکثر علماء رایي ده ځینې علماء رایي دا ده چې د فرقان نه مراد معجزات دي او ضیاء او ذکرا نه مراد تورات دي لیکن دا مضمونونه دومره د یو بل نه لرې لرې نه دي دا نږدې خبرې دي. د پرهیزګارانو ذکر دی چې د آسماني کتاب نه پرهیزګاران خلک پیدا اخلي د هغې دپاره نصیحت دی او رڼا ده. پرهیزګارانو خلکو علامات څه دي؟ الله تعالی وایي الذین د هغه کسان دي یخشون ربهم چې یریږي د خپل رب نه بالغیب غیب سره الله یې لیدلی نه دی خو د الله تعالی د قدرتونو نه پېژندلی دی د آسماني کتابونو نه یې د هغې احکام معلوم کړي دي نو په دې وجه د الله تعالی د نافرمانۍ نه سخت یریږي. وهم من الساعة مشفقون او دغه خلک د قیامت نه په یره کې دي چې قیامت به راځي حساب کتاب به کېږي د قیامت د یرې او د هیبت د وجې نه ګناهونه بیخي پرېښودلي دي نه کوي. د انسان د نفس د دبا وهلو دپاره او د الله تعالی د راضي کولو دپاره خپل نفساني خواهشات مغلوب کولو دپاره د قیامت یاد دهاني په اړه کې ساتل چې قیامت پوره پېژندل چې څنګه شی دی او هر ټیم دا یاد ساتل چې قیامت راتلونکی دغه شان د مرګ چې کوم دی مرګ او قبر همیشه یاد ساتل او دا پوره پېژندل چې دا د حقیقت څه دی. دا چې کله داسې کیفیت سړی جوړ کړي چې قیامت هم ته مستقل یادي مرګ هم ته یادي نو دې کس ته به ګناهونه خوند نه ورکوي ګناهونه نه یېره کېږي. دلته کې قیامت ذکر راغی وهذا ذکر مبارک او دا قرآن ذکر نصیحت دی مبارک برکتی دی. څنګه تورات نصیحت او دغه شان دی قرآن هم نصیحت مبارک برکتی دی یعنی کوم ځای کې چې تلاوت کېږي کم کس تلاوت کوي کم کس علم کوي کم کس په عمل کوي د دې په هر څه کې برکت دی.
برکت تعریفات مخکې من کړي د چې کم سیز یې لږ او کار په ډېر وشي دا برکت د دې کس به ژوند لګي خو ژوند به برکتي ډېر څه پکې ډېر اعمال پکې دی کولی شي ډېر کارونه پکې کولی شي دغه شان د کې د اولاد په برکتي دغه شان په کم ځای کې چې ژوند تیری کم ځای کې تلاوت کوي علم حاصل هغه ځګینې په برکتي هلته به لږ عمل هم ډېره فایده ورکوي او د برکت په مقابل کې سپېروالی داسې شی ده چې بس هر څه د ډېر شي خو د ضرورتونه به نه پوره کېږي بیا به هم د مستقل مجبوره نو قرآن په هر لیول باندې برکتي دی انزلناه موږ نازل کړی دی قرآن لره یو صفت دا چې برکت پکې دی او برکت په درې طریقو سره حاصلېږي د هغې تلاوت کول علم حاصلول عمل کول په دغه طریقو باندې برکت حاصلېږي د قرآن دویمه الله تعالی وایي انزلناه موږ په خپله نازل کړی دی دغه د قرآن لویوالی معلومیږي چې اصل کې د یو خط لویوالی د یو پیغام لویوالی د رالیږونکي نه معلومیږي چې چا رالیږل نو که یو عام سړی خط راولېږي نو هغې خط بلشانه اهمیت دي که د ملک بادشاه چاته خط راولېږي چې بس یو پیغام یې لیکلی د هغې جدا اهمیت دي بیا چې کوم پیغام د الله تعالی له طرف نه د هغې جدا اهمیت دي نو انزلناه کې د قرآن عظمت او لویوالی معلوم چې د عامو کتابونو شانته قیاس پې مه کوه عامو کتابونو په شانته نه دی افانتم له منکرون تاسو د دې نه انکار کوئ منکرون انکار کوونکي یئ یعنې دومره لوی صفتونه والا کتاب او دغه شان د دې تایید دپاره مخکې تورات هم نازل شوی هغې کې هم تایید موجود دی انجیل کې هم تایید موجود دی برکتي دی الله نازل کړی دی د دې نه هم تاسو انکار کوئ دا انکار کتاب دی یعنې د خدای مدلو کتاب دی نو افانتم له منکرون آیا تاسو د دې نه انکار کوونکي یئ ولقد اعطينا ابراهيم رشده من قبل دا دلیل نقلی ذکر کیږي په دعوه د صورت باندې چې د صورت کوم اصلي مضمون دی د غیر تایید د لپاره د پیغمبرانو احوال ذکر کیږي چې دغه مضمون دی صحیح ثابت شي معلوم شي نو دغه لپاره یو واقعه د ابراهیم علیه السلام ذکر کیږي او د ابراهیم علیه السلام قربانیان د توحید د لپاره د شرک د ختمولو لپاره د قربانیان ذکر کیږي الله تعالی ولقد اعطینا یقینا موږ ورکړی و ابراهیم علیه السلام ته او رشده هدایت ده من قبل مخکې رشده نه مراد څه شی دی زیاده راجحه معلومیږي چې دینه مراد پیغمبري ده یعنی ابراهیم علیه السلام ته موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام نه مخکې پیغمبري ملاو شوه دا د بني اسرائیلو اصلي بنیادي نیکه دی او دغه شان د کې من قبلو کې دا هم احتمال لري چې الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته پیغمبري ورکړي او من قبل مخکې یعنی کله مخکې نو مخکې د دې نه چې بس د رشدهونه ممکن ده چې مراد دی علم شي نو بیا مخکې د بلوغ نه د علم علم شي دا مطلب شي دغه دواړه مفهومونه تفسیر اصل کلام ذکر کړی دي او دې ځګن کې دا خبره معلومه شوه چې یا د نوح علیه ابراهیم علیه السلام نه ابراهیم علیه السلام ته پیغمبري ملاو شو مخکې د موسی علیه السلام او هارون علیه السلام نه یا دا د ابراهیم علیه السلام د علم ملاو شو مخکې د بلوغ نه د بلوغ کېدو نه مخکې بالغ کېدو نه مخکې د عالم په دې احکام باندې پوهېدو د دې سره سم د یو مستقیل قصې تردید هم وشو کوم چې اسرائیلي واقعاتو کې مشهوري واقع بنیاد یې نشته او د عقل او د قرآن د ځینې آیاتونو سره ټکراو هم شته هغه دا ده چې ځینې اسرائیلیاتو لیکلي دي یو ناجایزه قصه ده او بیا ځینې مفسرین په خطا کې نقل کړي هم دي کوم چې راجح مفسرین خو نه دي چې یاره ابراهیم علیه السلام اول په غار کې اوسېده نعوذ بالله او دسه د دین او د شریعت هېڅ معلومات او یا وله کې نه وروسته بیا دې ته علم میلاو شو هدایت میلاو شو په دې باب کې هغوی قصې لیکلي دي چې بیا دې راووتو او د هغې نه بعد یې وکتل چې یاره سومۍ ولیدله نو ویې ویله چې د هذا رب دا رب دی بینور ولیدو دا خبرې خو سمون ځکه نه خوري چې ابراهیم علیه السلام مخکې موږ ویلي دي در ازر زوی دی ازر د عراق د مذهبي امورو وزیر دی په غار کې نه اوسېده د وزیر زوی او په حکومتي عمارتونو کې دی اوسېدو نو دا خبره غلطه ده دویمه دا ده که یو انسان په غار کې اوسېږي نو غار کې اوسېدل خو داسې نه چې بیخي نه راوځي بس غټ شي
به یو دم راباز سپوږمۍ باندې نظر ولګي نور باندې ولګي داسې خو نه ده کوم مخلوقات چې په غار کې اوسېږي هغه هم د غار نه راوځي بار سپوږمۍ او نور یې دي ناشنا ورته نه ښکاري بهر باندې دغه واقعات مسترد دي د اسرائیلي دي ابراهیم علیه السلام د الله تعالی د مخکې نه پیغمبري ورکړي پیغمبر الله تعالی وکنا به عالمین امم په دې باندې پوهېدونکي موږ پوهېدلو چې ابراهیم علیه السلام د پیغمبرۍ مستحق دی د علم مستحق د صلاحیتونه پکې دي اذ قال په هغه وخت چې وی ویل ابيه خپل پلار ته وقومه خپل قوم ته ما هذه التماثيل التي سری دا بوتان هغه انتم لها عاکفون تاسو د هغې بندگی کوئ عاکفون عقوب چې کوم دی نو یو څیز تعظیم او احترام کول او دغه تعظیم او احترام مستقل کول د عقوب پیدا کېږي نو تاسو د بوتانو احترام کوئ مستقل احترام کوئ سجدې ورته کوئ دا څه شی دی یعنې د دې حقیقت څه دی یا دا د دې عبادت دلایل څه دي نو ګویا چې په دې سوال کې دوه خبرې دي یو دا چې د حقیقت وښایي د کوم ځای نه دا عبادت پیدا کړو د بوتانو عبادت حقیقت یې څه دی بنیادي دې پیدې څه دي دا وښایي تاسو د ابراهیم علیه السلام تپوس چې کوم کړی دی د حقیقت معلومولو دپاره یا د هغې دلایلو دپاره دی دې دپاره کړی دی چې د بوتانو باطلوالی ثابت شي او ښکاره شي د خلک پوه شي قالوا دوی ویل وجدنا من مندل آبا انا مشران خپل لها چې د دې دپاره عابدین عبادت کوونکي مشرکانو جواب دا و چې بس موږ ته نور نه یو خبر خو زموږ مشرانو به داسې کولی چې موږ هم شروع کړی دی مخکې موږ ویل چې د بوتانو بنیادي آغاز د نوح علیه السلام په زمانه کې شوی د شیطان په مشوره باندې قال ابراهیم علیه السلام ورته ویل لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين یقینا یی تاسو او پلاران تاسو په گمراهی ښکارا کی تاسو هم گمراهی د بوتانو عبادت کوئ تاسو مشران هم گمراه وو چې دې بندګي کړې ده قالو دغه خلکو ویل قوم یې ورته ویل اجئتنا اترغلا یمنتا بالحق د پاره د حق ام انت من اللاعبین کتید لوب کوونکنا یعنی موږ سره ټوکی کېږي نه صحیح خبره کی زما استراک خلک څه وایي چې ته صحیح خبره کوي ته سیریس لګیږي کنه ګپ لګي نو هغه قوم مطلب اوس وګورئ رښتیا خبره کوي کنه ټوکی راستره کی قال ابراهيم عليه السلام ورته ویل بر ربكم رب السماوات والارض بلکې رب تاسو رب د اسمانونو او رب د ځمکې دی الذي حق فطرهن چې پیدا کړی دی د ځمکه او اسمانونه وانا على ذلك من الشاهدين او زه په دې باندې گواہی کوونکی یم چې الله تعالی پیدا کړی دی وتلا يقسم بالله لاكيدن زبخامه چل سازوم اسنامکم ساسو بوتانو بعد ان تولوا مدبرين مسر دینه دی واپس شي په شابان دی واپس لاړ شي د زګین نه لاړ شي ابراهيم عليه السلام چې کوم خبره کړې و چې زبر د چل سازو یا خدا د خبره پړه کې پټه کړې و ځینو مفسرینو لیکلي چې دا خبره رضا سره وکړه خو ځینې خلکو واورېدل او ویل او بعد ان تولوا سره دینه چې دوی واپس شي په شابان دی ابراهيم عليه السلام ته پته و د خلک پر دی بتخانې نه بزدي د دوی چې کوم سالانه جشن دی کوم عرس دی هغه ته بزدي نو چې کله دوی د دې ځای روان شي نو بوتانو سره خوښ شم بوتان ولا مات کړ ابراهيم عليه السلام د بوتانو د ماتولو لپاره یو سوچ او تدبیر او ردی فائدہ دو فائدې وي یو خدا و چې د ابراهيم عليه السلام غیرت دومره زیات چې د واز نصیحت نه وروسته ګناه برداشت کول نه شو او خیال دا و چې ګناه دي ختم شي دویمه دا و چې ابراهيم عليه السلام د خبر د چا اهمیت نه ورکاو دومره اهمیت نه ورکاو نو د خیال دا و زول د بوتان مات کمه ماته به صحیح پام راوړي چې بوتان چا مات کړی دی ته پوسونه بشرو شي زبر د غړ بوت حواله ورکوم چې دغه د ورچ ته پوسته وکي دی بوج د خبرې نشي کولای نو ماته موقع میلاو چې زوسه پاس وکم چې خبرې نشي کولای خپل قاتلان نشي خودره خپل انتقام نشي غستنه بیا د خدایانو په نظر څنګه ګوري عبادت یې څنګه کوي نو د قصه کې به زمرامت او دا شاده چې کله د خبره خو غړنګيږي نو خلک به خبر شي خلک برامات شي نو چې کله خلک رامات شي د عباس په خلکو مخې وځو کما ټول خلک به واوري نو پیدا پیدا شي زما پیغام به هر چاته ورسیږي لکه په دې طریقه باندې یو واقعیا په اصحاب الاخدود کې هم تیر شي آینده سورتونو کې براش فجعلهم نبيغر زوال دی لره جزاء ریزا ریزا ټول یې مات کړ کله چې خلک لاړو اورسته
نو بس دا ټول بوتان مات کړ الا کبیرا لهم بغیر د غټ بوت د دوی نه غټ بوت یې ورله پرېښول لعلهم دې دپاره چې دا خلک الیه د غټ بوت ته یرجعون واپس شي یعنې غټ بوت خواله راشي تپوسونه دې وکړي چې بوتان چا مات کړي څوک راغلی نو پته به یې ولګي چې دا خدایان دي که نه دي د خدایتوب صفتونه لري که نه لري او دې خپل قاتلان خو دې شي که نه شي ښودلی